دی آیاتونو کې الله پاک جل شانه د یهودو باندې چې کوم دین موسوي سخت شوی و د هغې وجې الله پاک جل شانه ذکر کوي یعنې مخکې الله ذکر کړل چې فبظلم من الذین هادو پس په وجه د ظلم د هغې کسانو هادو چې یهودیانو حرمنا مونږ حرام کړي وو علیهم په دوی باندې طیبات پاک څیزونه نو پاک څیزونه په الله پاک جل شانه د دې د ګناهونو د دې د سرکشۍ د وجه نه الله پاک جل شانه په دې باندې پاک څیزونه حرام کړل او دا ورته ځکه حرام کړل چې دوی ډېر سرکشه شوي وو نو الله پاک جل شانه په دې باندې د دې د دین سخت دین موسوي چې دا ډېر سخت او دا دې باندې الله پاک جل شانه د دې د ګناهونو د وجه نه الله پاک دا دین سخت کو چې دې د سرکشي پرېږدي بني اسرائیل ډېر سرکشه کو نو دوی چې ډېر سرکشي را واغستله نو الله پاک جل شانه په دین موسوي چې کوم هغه په سخت احکامات په هغې کې چې کوم حلال څیزونه هغه په الله پاک جل شانه حرام کړل چې دی راه راست راشي او دی د دې سرکشۍ نه چې کوم دی راووځي حرمنا حرام کړي وبونګه علیهم په دوی باندې طیبات پاک څیزونه احلت چې مخکې حلالو لهم د دوی دپاره چې مخکې حلالو خو الله پاک د دې د دې سرکشۍ د وجه نه بیا حلال څیزونه حرام کړل وبصدهم عن سبیل الله کثیرا او په وجه د منع کولو د دوی د لارې د الله نه د ډېرو خلکو یعنې ډېر خلک دي د الله پاک جل شانه د لار نه منع کړي دي چې هغوی به ایمان راوړو خو دوی به ورته تورات کې تحریف کړی و د نبي علیه السلام صفات په ګډوډ کړي او دوی به ورته ووایي چې دا هغه پیغمبر نه دی د کم پیغمبر د وجې نه چې موږ مدینه منورې ته راغلي یو دلته کې انتظار کوو دا هغه پیغمبر نه دی نو د دې وجې نه به ډېرو خلکو په نبي علیه السلام باندې ایمان را نه وړو نو دا خلک دي د الله د لارې نه د الله د دین نه منع کړي واخذهم الربا او په وجه د اغستلو د دوی الربا د سود وقد نهو او حال داو چې دوی منع کړل شي عنه د دینه یعنی یو ګناه د دې د سود چې دی به سود اغستو نو د سود اغستلو د وجه نه هم الله پاک جل شانه په دې باندې د دین موسوي سخت کړو سود به اغستو حال دا دی چې دی منع کړل شي د دې سود نه یعنی تورات کې د سود حرمت موجود چې سود حرام دی خو د هغې باوجود به چې کوم دی دغې یهودیانو سود کو او د سود نه به نه منع کېدل واخذهم الربا او په اغستلو د دوی الربا د سود وقد نهو حال دا چې دوی منع کړل شوي عنه د دې سود نه واکلهم او په خوړلو د دوی اموال الناس د خلکو مالونه بالباطل په باطل سره په ناحقه طریقه به د خلکو مالونه هم خوړل د غریبانانو او د حقدارو له به حق هم نه ورکو د هغې مالونه به په چل ول باندې خوړل واعتدنا نو الله وایي چې دغه سزا په دنیا کې وه واعتدنا او مونږ تیار کړی دی للکافرین د کافرانو دپاره منهم د دوی یهودیانو نه عذابا الیما عذاب دردناک دغه مخې ته سزا چې کومه تېره شوه چې دوی باندې الله پاک حلال څیزونه هم حرام کړل دین موسوي په سخت کو نو دغه د دنیا سزا وه او د آخرت سزا ده چې واعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما الله وایي مونږ د دغې یهودیانو دپاره د یهودیانو نه چې کوم کافران دي د هغوی دپاره الله پاک وایي مونږ دردناک عذاب تیار کړی دی دردناک عذاب به دې ته ورکولی کېږي